الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ډیرو زیاتو خو عزتمندو ستاسو په مخ کې د نبی علیه السلام حدیث ولوستو. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان وفات شي نو د عمل نامه بند شي، عمل یې بند شي سوار درې څیزونو نه. په هغې کې اولنی څیز نبی علیه السلام فرمایل چې صدقة جاریة، چا صدقه جاریه وکړه، یعنی په جومات کې څه کار وکړو، پیسې ولګولې، بلډینګ یې وله جوړ کړو، یا پکې لږ کار وکړو ډېره پکې وکړو، مدرسه یې جوړه کړه، مدرسه کې څه کار وکړو، خپله حصه یې پکې وکړه، اوبه یې جاري کړې. نو دا څیزونه داسې دي چې دی به مړي خو وروسته به هم د دې کې چې څومره د دین کار کېږي دته به د هغې باقاعده اجر میلاویږي. او دویم نبي علیه السلام فرمایل چې ولد صالح یدعو له، یا چا داسې اولاد د ځانه وروسته پرېښودو چې هغه د ده لپاره دعاګانې کوي، نو بیا هم د ده په عملنامه کې اجر او ثواب لیکلی کېږي. او دریم نبي علیه السلام فرمایل چې علم ينتفع به، چا داسې علم پرېښو چې په هغې باندې وروسته خلک پیدا اخلي، پیدا پرې اخیستی کېږي. نو دا درې واړه څیزونه داسې دي چې انسان وفات شوی خو وروسته به هم ده ته د هغې اجر او ثواب میلاویږي، د په عملنامه کې به د هغې اجر لیکلی کېږي. که موږ تاسو سوچ وکړو نن سبا د دې بهترین ذرایع چې کوم دي نو هغه جوماتونه او مدارس دي. ځکه که چېرته موږ جومات او مدرسه جوړه کړو نو باقاعده صدقه جاریه هم ده، موږ به مړه یو تر څو پورې به دا سلسله جاري خو بیا به هم په دې کې د دین کار کېږي، موږ به نه یو، د هغې اجر موږ ته میلاویږي. او دویم دا چې نیک اولاد ده، نیک اولاد هم په دغه مدارسو جوماتونو کې جوړیږي. او دریم چې کوم علم دی نو علم هم په دغه مدارسو کې، مدارس د هغې ذرایع دي او جوماتونه د هغې ذرایع دي. نو لحاظه موږ تاسو له پکار دي چې موږ د خپل مال څه نه څه حصه دا په مدارسو په جوماتونو کې صدقه کړو، په جوماتونو کې ولګو، مدارسو کې ولګو، زموږ د مرګ نه وروسته موږ ته هم د هغې باقاعده اجر میلاویږي. په دې سلسله کې زموږ په سلطان خیل دره ملک آباد صاحب آباد دیر بالا کې موږ یو اداره شروع کړله، جامعه مفتاح الفلاح للبنین والبنات. په دې وخت کې په هغې کې هغه یو لوی پراجیکټ دی، خو په هغې کې موږ 15 کمرې شروع کړي، د هغې لنټر به انشاءالله 4-5 ورځو کې وشي. د هغې میټیریل څه نه څه شوی دی، خو څه نه څه موږ هغه په نسیه باندې راغیستی دی، په اودار باندې هم راغیستی دی. نو تاسو ټول مسلمانانو په خدمت کې عرض دی چې په هغې کې زموږ سره تعاون وکړئ. او صدقه جاریه ده، موږ به نه یو، دا اولنۍ پړوی ده، دا به جوړیږي، یو لوی اداره به جوړیږي انشاءالله، موږ به نه یو او زموږ په عملنامه کې به اجر او ثواب لیکلی کېږي. نو کوم خلک چې زموږ سره تعاون کول غواړي نو په دې مخامخ به تاسو نمبر ښکاري، په دې باندې تاسو رابطه وکړئ. مولانا نصیر الله صاحب د هغې محتمم دی او انشاءالله ستاسو 1 روپۍ به زموږ څخه امانت وي، په صحیح ځای کې به لګي. الله رب العالمین موږ ټول له د همت کولو، د دین اسلام د خدمت کولو توفیق